أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه آياتنا تعلق شده هغم دي ما قبل آياتنا سره سنکی مونږه ابتدا کې ربط ویلې او د ما قبل آیاتونو سره د دې آیاتونو ولقد آتینا موسی الكتاب د دې د ما قبل سره دی بني اسرائیلو دا نافرمانیانې کولې نو آیا د دوی د سمجا وهلو څوک نه د دوی د رهنمایۍ څه انتظام نه نو الله پاک د هغې په جواب کې دا آیاتونه راولېږل کوم چې مونږ د دې نه مخکې بیان کړي دي چې ولې نه یو د پیغمبران راغلي وو او په خپله د مخکینو آیاتونو نه پته ولګېده چې د پیغمبرانو یوه ډله دوی دروغجنه وګڼله هغوی د دې د اصلاح دپاره راغلي وو لیکن هغوی ته دوی دروغجن وي او یوه ډله د پیغمبرانو دوی قتل کړه هغوی چې به ورته کوم د نصیحت او د خیرخواهۍ خبرې کولې نو دوی زموږ زړونو او پردو کې دي لکه غلافونو کې دي لکه مونږ کې علم دی دننه په زړونو کې او معرفت دی پکې لکه دا هم په غلافونو کې نغښتې دي لکه ستاسو خبرې چې کومې دي دا خو ګرد غبار دی لکه څه دی لکه ګرد غبار دی لکه دې ته پکې لار نشته دی لکه نو الله وینا دغه وجه نه بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون جو پیغمبران دروغجن کړي دي او د پیغمبران قتل کړي دي کفر کړي دي د کفر په سبب باندې الله وایي د ما د خپل رحمت نه لرې کړي دي لکه ته دي ما د خپل رحمت نه لرې کړي دي ډېر لږ د دینو ایمان راوړي لکه دې تفصیل شوی لکه نو ما د دې ننني آیاتونو تعلق هم د دقیق ما قبل سره دی لکه د دیو دغه ضد او دغه نافرمانی په دې آیاتونو کې بیانېږي چې ولما هر کله جاءهم چراغ دیوتا کتاب من عند الله د الله د جانبنا مصدق لما معهم تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې د دیو سره وو ټیک شو دا الله د دې د رهنمایۍ لپاره راولېږو که نه مخکې هم رالیږلي دي دا قرآن مراد دی دا قرآن هم د دوی د هدایت لپاره راغی دا هم د دوی د اصلاح لپاره راغی ټیک شو د دې د خیرخواهۍ لپاره راغی دا داسې کتاب دی چې دا مصدق دی لکه د دوی سره چې کوم کتابونه موجود آسماني تورات او انجیل دا د هغې تصدیق کوونکی و یعنې دا قرآن وایي چې دغه کتابونه بالکل حق دي د الله د جانب نه دي ګوره یو خبره ده که چېرته دې قرآن د دوی سره چې کوم کتابونه دي د هغې خلاف ویلی بیا لا یو خبره وه دوی دا ویلی شو چې یاره زموږ په کتابونو کې خو یو شان خبره ده او په دې قرآن کې خو بل شانتې خبره ده نو د دې د وجې نه مونږ دا نه منو لکه نو قرآن خو داسې هم نه دی بلکې قرآن خو مصدق دی ستاسو د کتابونو تصدیق کوي چې او دا ټیک کتابونه یې دا د الله د جانب نه چې کوم دی څه دي لکه دا راغلي دي لکه نو دا هم دا دی راغلی لکه دین هم معلومه شوه د الله د دې هدایت لپاره د دې رهنمایۍ لپاره رالیږلی او د دوی د کتابونو تصدیق کوونکي او تکذیب کوونکي چې کوم دی څه نه او بل ګوره وکانو ودو من قبلو مخکې د دینا یعنی د دې پیغمبر د راتلو نه یستفتحون دیو به د فتح حاصلولو دپاره وسیله غوښتله د فتح حاصلولو لپاره به یې څه وسیله چې کوم دی څه کوله هغه به یې غوښتله لکه على الذين بخلاف تا اغا خلق باندې کفرو اچ اغا کافر
د دې بني اسرائیل چې بکله د مشرکین سره چې کوم دې سوال کا د جنگ مقابله راتلا نو یو معنا د استفتحون علماء دا کړی دا چې دا د فتح نه دی څه دی فتح یو معنا په کولا وهلو سره راځي څه دی لکه فتح معنا افتح الباب دروازه کولاو څه دی لکه فتح په معنا د کولا وهلو سره راځي نو بیا مطلب دا شي چې دیوبا فتح کوله کولا وهله وي یعنی بیانوله وي دا خبره دی مشرکین ته چې اخري پیغمبر راتلو واله لکه دیو اهل کتاب وکړه دی اهل علم وکړه لکه نو دیو په کتابونو کې دا خبره موجود وکړه چې اخري پیغمبر برازي او دا صفات کوي لکه نو یستفتحون د دې پیغمبر دراتلو مخ کې د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو مخ کې یستفتحون دیو بسکو دیو با کولا وحل دا خبره مطلب دیو بیانول دا خبره آغا کسانو تا چی کافرو چی اخیری پیغمبر راتلون که ده نو پتا ہوا تا شنو لگا پتا ہوا تا وقت کتابون نو تا معلوم ہوا چی اخیری پیغمبر سے راتلون که ده بیا تیم رست بوسوی قرآن تی بیا تیم انکار کرده ده انداز زید شو کنه شو لگا زدی خو علاج نشته دی خو سده لگا علاج نشته لگا فخپلا مشرکین او کافر ته کافر خو جاهل خلقو کنه لگا او دا اهل کتاب او اهل علم خلقو کنه دی ورته زم په کتابونو کې دا خبر موجود ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخري پیغمبر یو نوم دا په کتابونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم احمد او محمد صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر راتون کې دا خبر پخپله به ورکو پخپله به څه ورکو ویل دویمه دا یستفتحون معنا استفتاح یعنی دا فتح غختل دی سدی لکا کامیابی غختل یستفتحون سا ایک کامیابی او فلاح غختل دی په خلاف د هغه خلکو چې کافرانو د دې پیغمبر دراتلو مخ کې وي د دې پیغمبر په وسیله باندې چې کوم دی د الله پاک سوال کوو او فتح به غخته په کفار باندې یا الله پاک د دې پیغمبر په برکت باندې چې کوم دې سدي د دې پیغمبر د دې اخري پیغمبر چې راتلونکي د په صدقه ټول الفاظ یو معنی ده د دې پیغمبر په صدقه د دې پیغمبر په برکت د دې پیغمبر په توفیق د دې پیغمبر په حق ټیک شو دا ټول خبره دا حمانه دي لکه سدي لکه چې الله د کوم پیغمبر چې تاسو هم په کتابونو کې پیشنګوئی کړی ده لکه چې دې راتلونکي ده یا الله داغه په برکت باندې داغه په وسیله باندې داغه په توفیل باندې داغه په صدقه باندې موږ په دې کفار باندې فتح راکړه وکانو ودو من قبل مخکره دې پیغمبر دراتلونه چې دا مانو کو یستفتحون دیو په کامیابی مختله ټیک شو کنه د فتح د عرب وسیله کوو دا پیغمبر علی الذين فخلاف د هغه خلقو کفرو چې کافرون ډور مانو باندې پوښ ویل ټیک شو او د وسیله خبره لګو سمجھ کې راشي د وسیلې په ذریعه باندې دعا غوښتل جایز دي خو چې د کفر او د شرک عقیده ورسره نه لګي څه لکه د کفر او د شرک عقیده ورسره نه ګوره یو پیغمبر د خدای پاک یا د الله پاک نیک بندگان اولیاء دي لګا ته دا غو په وسیله باندې دعا غوښتې شي لګا خو دا شرک ورسره دی لګا چې ګوره ته دا غو په وسیله باندې د وسیلې ته زو تر خیمه چې دا بسنګ غواړو لګا فاول دا خبره کو چې باید دعا ته وخته شي شرط په کیسه دی لګا چې د کفر او د شرک عقیده وسره نه د پیغمبر په وسیله باندې که دعا غواړي او که د خدای د ولی په وسیله باندې ته دعا غواړي د الله پاک نه استاد دا عقیده نه چې دا پیغمبر یا دا د خدای ولی دلته حاضر دی دا د حاضر عقیده بس نه سمجھ کې راځي کنه لګا پښتو کې او دا عقیده به هم ستانه چې دی ناظر دی ناظر مطلب دا چې مونږ یې الله حاضر ناظر دی لکه د خپل علم او د خپل قدرت په اعتبار سره الله هر ځای موجود دی لکه او ناظر دی صحیح نه لکه مخ ته رکاوټ نشته دی الله پاک د لیدلو لپاره نه تیارا نه دیوال نه بل څه نه بل څه ټیک شو نو دا عقیده به د پیغمبر سره او د ولی سره ستا نه چې باید حاضر دی یعنی موجود دی دلته او دی ناظر دی یعنی دی مونږ نه دا عقیده باندې ٹھیک شو کنه دی متصرف دی دا عقیده به هم نه لگا څه لگا یعنی دی سغواړي کنه دی په کائناتو کې ست تصرف کول غواړي لگا څه دی
چاته څه خیر رسول غواړي چاته څه شر رسول غواړي لکه نه دا عقیده بس تام دی لکه متصرف هم صرف یو د الله ذات دی په کائنات کې ضار او نافع څه دی لکه دا عقیده به مستانه لکه ټول تصرفات د الله فلاس کې تصرفات یعنی دا مطلب ګوره اوس د دې نه مخکې رڼا وکنه ورځ وکنه ټیک شو کنه اوس شپه شوه تیاره شوه دا تصرف دا تبدیلی دا چا وکړه دا الله پاک وکړه متصرف په کائناتو کې الله پاک دی خبر باندې ورسېدي مونږ د مور په خېټه کې وو بیا د هغې نفس چې کوم دی بار دنیا ته راووتو بیا ماشومواله بیا لږ لویوالی دی اوس ځوانان دي څه بوډاګان دي دا ټول تصرفات دي دا تصرفات دي دا تغیرات دي دا تبدیلیانې دي دا څوک کوي دا صرف یو الله پاک څه کوي لکه یو الله پاک دی کله مونږ خاندو کله مونږ جاړو کله مونږ صحتمند یو کله مونږ بیماران یو دا تصرفات دي دا تغیرات دي لکه کله یخني وي کله ګرمي وي کله د بهار موسم وي کله د خزان موسم وي لکه ټیک شو دا ټول څه دي دا تصرفات دي دا تغیرات دي دا تبدیلیان دي دا تصرفات دا تبدیلیان دا تغیرات دا څوک دی دا متصرف څوک دی په دې کائناتو کې دا متغیر څوک دی دا څوک دا صرف یو د الله ذات دی دا عقیده هم د هغو سره نه څه د حاضر عقیده به نه د ناظر عقیده به نه ټیک شو او د متصرف کېدلو عقیده به هم چې کوم دی صحیح لکه دا به نه دا خبر سمجھ کې راغله نو اوس ته د یو پیغمبر په وسیله باندې دعا غواړي او یا د یو ولي په وسیله باندې دعا غواړي دا جایز ده لکه تاسو د هغې د الفاظ څنګه هغه څنګه لکه ګوره طریقه ده علماو لیکلي تفاصیل یا الله دا ستا پیغمبر دی څه دی ستا پیغمبر دی او په ده باندې ما ایمان راوړی دی خپل تعلق به د هغه سره واخلي خپل تعلق به څه کوي د هغه سره واخلي الله دا ستا پیغمبر دی زما تعلق سره ده چې ما په ایمان راوړی دی داسې ده که نه ده لکه الله پیغمبر دی الله ستا پیغمبر دی ما په ایمان راوړی دی لکه یا الله زما ورسره محبت دی زما ورسره څه دی ځکه چې د پیغمبر سره محبت عین ایمان دی جز دی د ایمان څه دی لکه جز دی د ایمان لکه زما ورسره محبت دی یا الله دا ستا په دې پیغمبر باندې چې ما ایمان راوړی دی دا ستا د پیغمبر سره چې زما محبت دی دا خو نیک عمل دی شو که نه شو دا ایمان راوړل پیغمبر باندې یو بهترین نیک عمل دی که نه دی او د هغه سره محبت ساتل دا بهترین نیک عمل دی لکه خبر باندې ورسېدی چا سره چې چا په دنیا کې محبت وي د خدای پیغمبر خبر ورکړی دی چې دی به په جنت کې د هغه سره المرء مع من احب دا د نبی علیہ السلام الفاظ دي قیامت کې به انسان د هغه چا سره په دې دنیا کې ورسره محبت لري دې دنیا کې څه محبت دی د الله د نبی محبت زمونږ د جنت ته راتلو ذریعه ده لکه څه ده لکه ذریعه ده نو یا الله د دې دا محبت ته ورسره زمونږ ستا په پیغمبر ایمان راوړی دی دا زمونږ هغه تعلق مونږ ورسره بیان کړو نو یا الله دا خو نیک عمل دی څه دی د دې په برکت باندې د دې په وسیله باندې د دې په طفیل باندې د دې په صدقه باندې دا الفاظ ټول مترادف دي یعنی همانا دي لکه څه دي لکه همانا دي لکه زما دا دعا کو الله زما دا حاجت پوره کړي یا الله ما دې مشکل نه خلاص کړي سمجھ کې رااله اوس خبره اوس راشه ولی د خدای پاک یو ولی دی ډک شو نیک انسان دی دنیا د الله اولیاء تیر شوي دي یا الله دا ستا نیک بنده دی ټیک شو که نه دا ستا نیک بنده دی زما ور سره محبت دی ستا د نیکانو بندګانو سره محبت هم نیک عمل دی څه دی لکه دا نیک عمل دی لکه دا خپل تعلق ستا بیان کړو دا الله ستا نیک بنده دی زما ور سره محبت دی دا نیک عمل دی الله د دې په وسیله د دې محبت په وسیله د سره الله د دې تعلق د دې په برکت د دې په صدقه د دې په طفیل د دې په حق باندې الله زما دا حاجت پوره کړه یا الله ما د دې مشکل نه خلاص کړه سمجھ کې راغله خبره ټیک شو بیا علماو دا تفصیل هم کړی دی د خپل مشران نه اورېدلی دی چې د هغو په زواتو سره هم ته دعا غوښتی شي د هغو څه په زواتو سره یعنې ذاتونه یا الله د نبي علیه الصلاة وسلام د ذات په برکت باندې لکه زما دا دعا قبوله کړي او یا الله زما دا حاجت پوره کړي یا زما دا مشکل زما نه چې کوم دی څه کړي ختم کړي یا د الله نیک بندګان دي څه دي لکه نیک بندګان دي
داغو د زوات په ذریعہ باندې یا الله د دیو په برکت د ذاتونو په برکت باندې لکه ټیک شو زما خدای ته د حاجت پوره کې یا الله یا زما دا مشکل چې کوم دی ته ختم کړل صحیح شو دا زوات شو کنه لکه اوس یو بل خبر لازم داغو اعمال داغو سو د پیغمبر اعمال لکه او د اولیاء اعمال د الله د نیکانو بندگانو اعمال دغه په وسیله کې په دعا کې وخت شي الله د پیغمبر یا د انبیاء د اعمال په وسیله باندې دغه په توپیل باندې یا الله زما سره لکه د اعمال نو دغه اعمال ډیر اعلی دي لکه ټیک شو کنه څنګه موږ خپل عمل وسیله کوم موږ کوم تلاوت کوي الله دې عمل برکت باندې زموږ دا دعا قبول کړي تو کنه د پیغمبرانو اعمال ډیر افضل دي الله د انبیاء یا د خاص پیغمبر د خپل پیغمبر د عمل په برکت باندې الله پاک ته زما د حاجت پوره کړي یا زما د مشکل ختم کړي یا وایي چې الله د خپل اولیاء او د اعمالو چې د اولیاء اعمال ډیر زموږ د اعمال نه چې کوم دي سړي بهتر دي خدای زما دا مشکل چې کوم دی ختم کړي یا زما د حاجت چې کوم دی پوره کړي دا دې ایتونه ثابت ده صدا دا دې ایتونه صدا ثابت ده دی بني اسرائیل با د خدای پیغمبر نه راغلی لا ټیک شو کنه لکه او دا په وسیله باندې چې کوم دی د فتح لپاره څه کوي لکه سوال کوي لکه دا ثابت دی قرآن نه دا وسیله دي چې کوم دی سره ثابت ده او وسیله کې علماء ماته چې مخ خبرو کړه ډیر اهم دی او ډیر ضروری دي چې دا پیغمبر یو کدا ولی لکه دی به حاضر غني نه به ناظر غني نه به متصرف غني کپه دې کې دی یو وګړو دا عین کفر او شرک دی دا عین سره لکه کفر او شرک دی بل الله پیغمبر دی دا الله بنده دی دا الله ولی دی دا الله بنده دی بس ٹھیک شو زمون د ذاتونو د هغو ذاتونو افضل دي او زمون د عملونو د هغو عملونو مسدي لکه دا افضل دي لکه همدا آیتونو په تفسیر کې علماء چې کوم دی لیکلي دي استفتاح کې دغه معنی دی او دې کې چې کوم دی سو لکه دغه وسیله وه سو لکه د فتح لپاره به وسیله څوک جوړ کړی و لکه ذریعه څوک جوړ کړی و طفیل او صدقه څوک جوړ کړی و نبي صلی الله علیه وسلم ټیک شو اوس ګوره یو خبر وه دا کوړ څوک چې څوک د خپل فتح لپاره دشمن سره جنګیږي او غلبه او فتح غواړي او څوک وسیله کوي نو ظاهره خبره ده چې د انسان تعظیم برده پړ کی کنه عظمت په یی کنه لګي ځکه به بیا الله پاک چې کوم دې سکه لکه یو وسیله کوي وي ټیک تا نو دا دینه معلومه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د دې بني اسرائیل په ځړ کې چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت پروت ولګ ظاهر ده کنه لګ څوک الله ته وسیله کوي ټیک شو کنه د خپل فتح او د غلبې لپاره د خپل دشمنانو خلاف نو ظاهر د دې معلومیږي چې وای دا هغه عظمت په پړه کې پروت دی دا قدر او منزلت په پړه کې چې کوم دی سې لګه دا پروت دی خو شو سي چل لګوس فلما جاء پس هر کله چې راغی دیوتا ما هغه ذات یعنی هغه پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفو چې الله وی دیو او پیجن دیو خو پیجندو چې او دا اق پیغمبر دی د کم پیغمبر پیشنګوئی چې موږ ته زموږ په کتابونو کې موجود ده او موږ خپل پیغمبرانو چې کوم دی صدا لکه راکړی دا پاک صفات سره دی چې کوم دی راغلی کفروا به انکار کوي کفروا به کفر وکړه دا څه مخلوق دی دا بني اسرائیل دا مخلوق دی ښا وستو تخویر له کار سو ته او ځان په تاریخ ګوره کتاب ګوره جازونو ته ګوره ټیکنالوژي ته ګوره جو ګوره ورته قرآن ته دا قرآن په نظر کې دا ستاده مخلوق دی ټیک شو چې دا د ست اعتماد مخلوق دی څه اعتماد دی یو لږ سات مخکې یو خبر او دی خو سر بل مخکې یو عقیده او دی خو بل عقیده پوه په نشي دی په نظریه باندې او په عقیده باندې چې څه نظریه او د څه لکه عقیده دا نو دا سره په وجود ته اندازه مخکې لګاو وسو د دې کرتوتونو کاروای د ګورا چې راغی دیو ته الله وی عرفونه وی پیجندو لکه چې دا پیغمبر دی وی پیجندو چې دا پیغمبر دی لکه اق پیغمبر دی کوم چې کتابونه لیکل شو زم په کتابونو کې کوم صفات دا الله بیان کړی په اق صفات سره متصف دي اق صفات پکې دي کفروا به دو انکار خدا غنا دو کفر کو سو په دغه انکار ته سره وای نه منو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابو ایمان نه راوړل کبل اسرائیل د دې چې مخکې مشران واغوم نه هغه ایمان نه راوړل په پیغمبرانو او دا اوس چې کوم داغو الواد دې منکر دي اسی دې لگا منکر دي دې قران نه منکر دي پیغمبر نه منکر دي بس کافر دي
نو سره شنکار فلعنت الله علی الکافرین الله پاک په کافر لعنت دی په مجموعي کافر باندې لعنت ویل جایز دې یاد کړئ مرسته کې معلوم دی ویل چې په کافر باندې د خدای لعنت دی مخصوص سو په یادې نه لګ په کافر باندې لعنت دی لګا ٹھیک شو څنګه حدیثونه معلومي چې بدکار باندې لعنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل دی مخصوص نو ورته ویل شي بدکار او بد عمل باندې چې کوم دی د خدای لعنت دی دا سه په کافرانو باندې چې کوم دی سره لکه د خدای لعنت دی خدای لعنت دی الله پاک کفر وکړه کله چې کفر وکړو انکار وکړه د پیغمبر نه دا کفر دی کنه الله وې د ما د رحمت نه لری شو سده لکه لعنت د الله د رحمت نه لری کېدل ته ویل دا د خدای د رحمت نه لری خلق دی ټیک شو د خدای په غضب کې اخته دي د خدای بدی شي پښتو کې او تو سره سونه محبت کې نو کوو سره تو سره محبت کې کوه خدای وایي زما په لعنت ته لگا زما د رحمت نه لری دي زما په غضب کې گرفتار دي زما په غصه کې چې کوم دې سړي لگا زما د غصې د لاندې دي لگا و تو سره محبت کې جو تخپل نتایج ته ګوره چې ستا بس بیا انجام لګسه کوم انجام چې دا وي انجام وسره بیا سي من تشبع بقوم فهمنه یا المرء من احب ٹھیک شو المرء مع من احب لك څوک چا سره محبت کوي دا غسر او بیاي دا غسر به سکیږي حشر وکیږي الله دې موږ دا غسر محبت نو ساتي موږ من کړیو قران څه لکه موږ من کړیو قران لکه د خدای پیغمبران دي خلق وجل دي د خدای پیغمبران دي تکذیب کړي دي زموږ اخري پیغمبر نه هم دې انکار کړي دي سره پیژنګلې نه د قران نه انکار کړي دي سره پیژنګلې نه مخکې تاسو ته کاروای نسلی بیان شوی دي یحیی علی السلام دی ول قتل کولکا یحیی علی السلام په زمانه کې چې کوم بادشاہ ولکه ٹھیک شو یحیی علیہ السلام ته خبر راغی لکه د بنی اسرائیل پیغمبر دی لکه ٹھیک دی خبر ورته راغی چې بای دا بادشاہ چې کوم دی د خپل خورزي سره نکاح کول غواړي خپل خورزي سره نکاح کول غواړي د پس راغی داغه زه تر راغی بادشاہ زه د پس راغی ورته وی زه دسی خبر شوم چې ته د خپل خورزي سره نکاح کول غواړي دا حرام دی لکه ته څوک چې ماته ما سره خبرې کوي لکه زما یعنی زما زسه کول غواړم او تر رکاوټ جوړیږي وینا زه د خدای پیغمبر یم لکه څه لکه د خدای پیغمبر یم لکه زما ذمہ داری ده لکه د خپل ذمہ داری پر کول لپاره راغلم چې دا شی حرام دی د خپل قربي سره نکاح کول او د دینه منش څه لکه دا د ما ذمہ داری ده بزر علامات ته ویل دا بادشاہ ولګیدو په دې وینا هغه کوم دی شهید ول څه لکه یحیی علیه السلام په دې وینا دا څه کړه د دې بادشاہانو د قحالو د دې د عوام چې کوم دې سو لګا اې دې د حالو د دې د علماو چې کوم دې سو لګا اې د حالو د پیغمبرانو مجرم دي نو په دې د خدای لعنت دی لکه دا د خدای د رحمت نه چې کوم دې سي لګا اې درې نه لګا دا ناروا ده ته وی لګا خدای پاک یو حکم او د سکو لګا اې راوي له سو کړل د خپل قرضو سره نکاحونه کول له ابو د پاریس مسلم نه ولا زه هیڅ مسله خپل بچی سره نکاح کول بئسما بد اغسیس اشترو به چې دی واغستو په هغه سره هغه لره د خپل ځانونو د پاره بد اغسیس چې دی واغستو اغسیس د خپل ځانونو د پاره هغه په خپل باندې مخکې بیانې چې هغه کفر دی خاصه ده لکه کفر دی ایب پوره د کفر نه دی واغس ها داسې دی واغس کفر کې بما په هغه انزل الله چې الله پاک را لګړي دي الله را نازل کړي دي لکه بغيا د سرکشي د وجنا د حسد د وجنا د ضد د وجنا د دې د وجنا نو چې ته پته نشته دی چې دا د الله د طرف نه دی راغلی دا پیغمبر یا دا کتاب ټیک شو یا دا احکام لکه خو د پته دا سرکشي د وجنا د حسد د وجنا ان ينزل الله ايش نازلي الله من فضله دخل فضلنا على من فاغچا باندې يشاء چې خوشي من عباده خپل بندگان ګور دا په دې پیغمبر باندې دي حسد کړي دی ښا څه دی لکه د بغین یو باندې دام کړی دا اوس وزیدل لکه په دې خبره څه دی لکه په دې خبره اوس وزیدل چې الله خپل فضل په خپل بندګانو باندې په خپل اختیار سره ولي کوي لکه څه دی لکه ولي کوي دا حسد ولا ورغه دی پس تشریح کې مفسرین لیکلي دي چې دا پیغمبر زمون په خاندان کې ولې رانغی ٹھیک شو دا خاندانی دا حسد او بغض دا بن اسرائیل کې پروت دی ٹھیک شو دا په خاندان په حساب سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه دا د تر زمان خاندان په اعتبار تر رسیدي لکه تر زمان تر بران کې وته
زم په پښتو معاشره کې چې کوم دې سکیږي لکه ویلې کی لکه د یعقوب علیه السلام دا یو د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام دی او یو اسماعیل علیه السلام دی نو دا نور څونه پیغمبران چې راغلي دي نو دا د اسحاق علیه السلام په الوات کې چې کوم دې سدي راغلي دي سدي لکه او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی کنه دا د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې راغلی دی ګوره اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا دواړه ورونه دي څه دی لکه دواړه ورونه دي خدا څه سلسله بیا د اسحاق علیه السلام نه چلېدلې ده پای کې پیغمبران دي او بادشاهان دي او ډېر پکې تېر شوي او یو سلسله د الوات چې کوم دی بیا د اسماعیل علیه السلام نه چلېدلې ده نو دا نبی صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې دی او دا باقي څونه پیغمبران چې دیو راغلي کنه دا په دې بنی اسرائیلو کې دا د اسحاق علیه السلام په الوات کې نو دا ابو سره سلوک کړی تاسو اندازه ولګوئ د مخکې نه چې دا ابو سره سلوک کړی دی هغه خو څلور زره پیغمبرانو ته راغلي دي او د دې خپل پیغمبران دي او د دغه خپل خاندان نه دي هغه هم د وژل دي وژلي خو دای بیا حسب چېرې دا پیغمبر زمون په خاندان کې ولې چې کوم دی رانغی دا زمون د خاندان نه ولې اخوا چې کوم دی زمون د ترونو طرف ته چې کوم دی څه واوښتو لکه نو بګ یو معنی دا هم کړی ده چې دیو واغستو هغه څه چې دی نه ډېر بد دی هغه څیزه چې دی واغستو هغې لره د خپلو ځانونو دپاره د کفرو په هغې چې الله نازل کړی و د دې سوی د وجې نه د دې سوی د وجې نه د اوس ولیدل چې الله نازلوي خپل فضل په هغه چا باندې چې وغواړي د خپلو بندګانو نه ځکه دا نبوت ورکول خو د الله فضل دی د پیغمبر انتخاب کول خو د الله پاک خپل خصوصي څه دی لکه فضل ځکه پیغمبر چې پیغمبر کېږي دې پیغمبرۍ لپاره ځان څه سوال نه کوي الله پاک نه دې لپاره څه مشقت کړی څه محنت یې کړی څه عمل یې کړی دا د الله خپل خصوصي فضل دی چې بس د چا انتخاب چې کوم دی څه کې لکه وکړي نو ګوره دا خو د الله اختیار دی چې د چا انتخاب د نبوت دپاره کوي لکه ټیک شو نو دی په دې باندې حسد وکړو دی په دې باندې څه وکړو لکه دی په دې باندې اوس وځېدل چې دا زمونږ په خاندان کې ولې رانغی او دا زمونږ د ترونو په خاندان کې چې کوم دی څه دی لکه ولې راغی دی د الله اختیار هم ځان له اخلي لکه چې زمونږ څه خوښه وی هغه کېږي دا الله پاک بیان کړي دي لکه وما تشاءون الا ان یشاء الله نه تاسو چې څه غواړئ به نه کېږي زه چې څه غواړم دا به څه کېږي لکه کېږي ما تاسو ته مولانا لاهوري صاحب چې کوم دی خبره ذکر کړې وه چې د هغو خپل یو شاګرد او د هغو خپل یو تربیت یافته کس او هغه بیا چې کوم دی د هغه نه رخصتېدو وي چې ما ته نصیحت وکړو نو هغو ته خاص دومره تفصیلي څه نصیحت ونشته دی بس یو دوه خبرې ځان سره یاد ساته یو به خدای نه جوړېږي او یو به د خدای رسول نه جوړېږي هغه وایي چې استغفار وکړو چې د دې له هم څوک تصور کولی شي زه ستاسو په خبره پوه نه شوم چې ما ته تفصیل بیان کړی دی خپلې خبرې مقصد بیان ستاسو خبرې مطلب ته دی زما د خبرې مطلب دا دی خدای مه جوړېږي دې مطلب دا دی چې که ته اوس یو علاقې ته ځې نو هلته به یا ته امامت کې یا به تدریس کې یا به څه مبلغې خامخا څه ذمهداري به دې وي او څه د خلکو د قرآن او د حدیث په ذریعه باندې به د خلکو اصلاح کوې که نه لکه دا کار ستا به دا کاري کوه نور ستا خو نور څه کار نشته که نو خدای به نه جوړېږي خدای نه جوړېدو مطلب دا دی چې ته سړی ټول به هغه څه کېږي نه نه داسې به نه کېږي لکه په خبره باندې ورسېدې ځکه دا اختیار د الله دی چې هغه څه کوي هغه به کېږي لکه څه به پکې ستا د طبیعت موافق وي او څه به ستا د طبیعت نه چې کوم دی صحیح خلاف وي لکه او که ته وایې چې نه ټول زما طبیعت موافق وشي دا خو خدای شوي که نه لکه دا صفت خو د خدای دی که نه دا مطلب چې خدای به نه جوړېږي او ما چې ته دا وکړي چې د خدای رسول به نه جوړېږي مطلب دا دی چې که ته وایې چې ته یو علاقې ته یو ځای ته تلونکی چې ټول خلک به ستا سره مثال محبت کوي ټول خلک به ستا سره عقیدت ساتي ټول خلک به ستا اطاعت او تابعداري کوي نه داسې نه شي کېدی لکه څه خلک به یې داسې ستا سره محبت هم کوي ستا اطاعت به هم کوي ستا سره په زړه کې عقیدت او محبت هم وي څه خلک به ستا خلاف ځکه دا صفت د رسول دی دا صفت څه دی د رسول دی چې الله د هغه د اطاعت حکم تمام کائنات انسانانو ته ورکړی دی څه دی لکه تمام کائنات انسانانو ته څه دی ورکړی دی او که تاسو اوس موږ لکو د نور په دې خبره کې غور فکر وکړو نو د الله د نبي څه دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه آیات دی که نه لکه د دې پیغمبر په ژوند کې ستاسو لپاره نمونه ده ټیک شو که نه من یطع الرسول فقد اطاع الله
الله ویلي چې د رسول خبره چا ومنله و د زما خبره ومنه د رسول اطاعت زما اطاعت دا د بل چا باره کې نه دي ویلي لکه خو ای مای که موږ لکو د نور غور او فکر وکړو د دې باوجود هم د دې کائناتو خلقو د هغه رسول اطاعت هم نه دی کړی څه دی لکه نه دی نو ما ته ځکه وایي چې رسول به هم نه جوړېږي او خدای به هم نه جوړېږي که نه بیا پریشان یې ځکه داسې به کېږي نه واسې پریشانۍ عمر بسه کې لکه ای تیری به لکه نو دوی وایي چې نه دا پیغمبران دي جو دا دومره پیغمبران راغلي دا په زرونو څلور زر تقریبا پیغمبران راغلي ادام زموږ په دې خاندان کې راغلی نو زه یم تاسو سوچ وکړه چې ستا په خاندان کې کوم راغلي د هغو سره تاسو سلوک وکړو لکه قرآن مونږ ته څه دی لکه یې بیان کړی خو بس دغه خلک پرې ګورو نو دیو کفر کو په هغه څه باندې چې الله نازل کو د وجې د سرکشۍ نه د حسد نه ټیک شو که او د وجې د سوځېدلو نه په دې خبره باندې چې نازلوي الله خپل فضل په هغه چا چې وغواړي د خپلو بندګانو نه یعنی د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې چې کوم دی یو پیغمبر څه کو لکه منتخب کو لکه ټیک شو دا هم کفر فباءوا بغضب علی غضب یو معنا دی اخته شو په غضب باندې له پاسه د بل غضب بل معنا فباءوا پس دیو واپس شو په غضب سره له پاسه د بل غضب څه دي په یو غضب له پاسه په بل غضب سره یا واپس کېدل معنا او یا اخته کېدل معنا دا څنګه وشو یو مخکې پیغمبرانو تکذیب کړی لکه او مخکې پیغمبران چې کوم دی څه ووجلي یو غضب پې د خدای د هغې د وجې نه یو د دې آخري پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار وکړه یو غضب دا شو لکه غضب له پاسه څه لکه په غضب باندې اخته شو د الله په ډېر غضب باندې اخته شو او دغه تفسیر دی لکه الله بیا وایي وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو دپاره عذاب مهین دی رسوا کوونکی عذاب د دوی دپاره څه دی لکه مقرر دی ولما او هر کلا جاءهم چراغ دیوتا کتاب یعنی قرآن کریم من عند الله د جانب د الله نه مصدقا تصدیق کون کے لما دا اغا کتابونو یعنی تورات او انجیل معاهم ایچ دا دیو سرو وکانو او ودیو من قبلو مخکلت پیغمبر دراتلونا یستفتحونا چه دیو با بیانولا علی الذین هاگا کسان دا کفرو چی کافرانو کا اغا مانا که چی دیو بیانولا دا خبرا چی اخری پیغمبر راتلون کے دے یا دا مانا بکی چی وکانو اودو من قبلو مخیدی پیغمبر دراتونا یستفتحونا چی دی با دا فتح دفارا اغا وسیلکو اللہ تعالی الذین دا اغا کسانو خلاف کفرو چی کفر کڑیو فلما فسر کلا جاءهم چراغ دیوتا ما هاغا پیغمبر عرفو چی دیو پی جندو کفرو بھی الہغن انکارو کو فلعنت اللہ علی الكافرین فسلانت اللہ دے فکافرو باندے بئسا بد دے ما آغا اشترو چی دیو آغستو بیہی آغا انفسم دخفر زانون دپارا آغا سر دارے ان یکفرو کفر کولی ان یکفرو دا ترجمہ کولا شے مصدری مان کفر کولی یا دیو کفر کو دی سکے لگا دیو کفر کو بے ما پا آغا سبان کفر کا یعنی انکار کفر مانا سلگا انکار انزل اللہ چی اللہ را لے گلے ہو بغین دا وجد سرکشینا دا وجد حسدنا یا مائی دا بلا مانا چی دا وجد سوید دی خبرنا ان ينزل اللہ چی نازلی اللہ پاک من فضلی خفل مہربانی او خفل فضل علا من پاک چابانی یشاء چی اللہ اغاڑی من عبادی دا خفل بندگاننا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر خاص کرو عیسیٰ علیہ السلام خاص کرو یحییٰ علیہ السلام خاص کرو ابراہیم علیہ السلام خاص کرو آدم علیہ السلام خاص کرو آخری کی منتخب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اختیار دے لگا دا اللہ فضل دے چسو دا غیر پر منتخب کی دا چار دا اختیار نشتے دے چھ دا پیغمبر ولی راو لگو ازی ولی راو لگو ما پا خاندان کی ولی راو لگو بل خاندان کی ولی راو لگو دا اختیار چاہ سر نشتے فباءوا پس دی افتشو فباءوا پس دی واپشو بغضبن بیو غضب سرا علا غضبن دا فاسد بل غضب وللکافرین و دا کافران دا پارا عذاب موہین رسواکو ان کے عذاب دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد النبی الامی وازواجه امہات المؤمنین وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين